السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه په نوښار په خشکو کې مخې ته راغلې ده. یو پلار او دوه زامن چا بېدردۍ سره وژلي دي. راځئ مینوال د هغوی د کورنۍ خبرې تاسو سره موږ په دې ویډیو کې شریکوو. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې راول زه تاسو ته د یا سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راپېښه شوې ده په نوښار په خشکو کې. عزتمنو بېګناه 3 کسان بېدردۍ سره وژلي شوي دي چې 2 زامن او یو پلار. عزتمنو اخر د دوی ګناه څه وه؟ دوی عزتمنو د چا ملا ستا غاښ هم نه ده پاسول. دوی ښه نیکعمله وو. عزتمنو د دوی چې کوم یو ورور عزتمنو هغه ته د دې خبرې علم هم نشته چې زما ورور چا وژلی دی. هغه په تبلیغ کې ګرځېدلو. لازمي عزتمنو چهارشنبې ورځ به او د زیارت شپه ده. په دې ورځ باندې عزتمنو تبلیغ والا ګرځي او خلکو ته دروازه ډبوي، خلکو ته د دین دعوت ورکوي. عزتمنو یو ورور په دې کې مصروف و چې هغه ته خبر ورسېدو. هغه سمدستي دغه کار پرېښودو او سمدستي د خپل د ورونو طرف ته روان شو چې دا اخر چا ویشتل او چا پرې ډزې وکړې. عزتمنو 2 کسان په موټرسایکل باندې راغلي وو. ویل کېږي د دغه د کلي د کور دغه د کلي د مشرانو د خولې وینا ده چې 2 کسان په موټرسایکل باندې راغلي او ډزې شولې. موږ چې وایي بهر ته راووتو نو دا په ځمکه باندې وغورځېدل او هغه کسان لاړل وتښتېدل. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی چې نن سبا دغه شانتې کسان راوتي دي او بېګناه خلک وژني او ځي چې بیا د خپل قاتل پته هم چاته نه لګي چې نه ځکه عزتمنو چې نه د چا سره دښمني شته، نه چا سره جنګ جګړه کړې او دغه شانتې بېګناه کسان وژلي کېږي. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې حادثې نه وساتي. زموږ د عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.